بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وعن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المشهود لهم بالجنة دا باب في الإخلاص وإحزار النية دريم سبق دي چې روایت ده د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ نه. دا سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دا هغه صحابي دی چې د خپل نوم سعد دی، کنیت ابو اسحاق دی، او د پلار نوم مالک دی، او د مور نوم حمنا دی. د په 19 کال کې د 19 کال په عمر کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره په بارگاه نبوت کې حاضر شوی دی او الته بیا د ایمان راوړی دی او د مکه مکرمه نه مدینه طرف ته هجرت هم کړی دی او په ټولو غزواتو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره شریک شوی دی. او کله چې غزوه احد کې نبی علیه الصلاۃ والسلام نو دا سعد رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی ارمی یا سعد فداک امی و ابي، ولا اے سعد قربان دی پتا باندې مور او پلار زما. نه دا د سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنہ د پاره ډیره د فخر خبره وا او ډیره د فضیلت خبره وا او په فخر هم کو چې ماته نبی علیہ السلام دا خبره کړه، ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ولړ دی او دته دا خبره کوي چې ارمی یا سعد فداک امی و ابي، ولا سعد قربان دی پتا باندې زما مور او پلار. بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې دی هم چې د عمر رضی الله عنه په دور کې دی ونه بیا دی د کوفی والی او گورنر مقرر کو عمر رضی الله تعالی عنہ. بیا د سوجب بنا باندې عمر رضی الله تعالی عنہ د معزول کو او هغه ولایت ورله ختم کړ. دا غینه ورسو بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چراغ دی بیا والی جوړ کو او دا غې دغه جوړ کو او د هغه صحابي د ماتستوي چې د لسو صحابو په باره کې په دنیا کې د جنت زیره راغلو نو یو پکې دا سعد ابن ابي وقاص دی او په 55 هجری باندې دی وفات شوی دی او ټول عمر یې 90 کالو او ټول مرویات د دینه 271 روایت د دینه منقول دي. نه دی وای چې وعن سعد ابن ابي وقاص روایت ته د سعد ابن ابي وقاص نه سعد چې زوی د ابي وقاص دی احد العشره یو دا غلسونه دی المشهود چې گواہی شوی ده لهم د دوی د پاره بالجنت په جنت سره رضی الله عنهم او راضی شوی دی الله پاک د دوی نه. نو ګوره الله و د دوی نه راضی دی. نقال وای دا سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ وای جاءنی چراغ ماتا رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تراغ يعودنی چې دوی د نبی علی السلام بیمار پورسی کوله زما او زما تپوس لراغه ز بیماروم زما تپوس لراغه. نو ګوره یو د بیمار پورسی هغه فضیلت ته اشاره ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هم په خپل د خپل صحابه تپوس لته لري ځکه د دې لوی فضایل او دغه رنګي تاسو وګورئ مشر له هم په کار دی چې د خپل کشرانو عیادت کوي او دغه بیمار پورسی لزی. نو کله تلو عام حجۃ الوداع په کال د حجۃ الوداع باندې کم د اخر دغه خطبه چې او دغه حجۃ الوداع د اخرنه حج د نبی علیہ السلام په دغه موقع باندې دی تل دی. نو دا سوجنه تلو ومن وجع اشتد بي د وجد د درد دغه سختوالي نظما چې کله زما په وجود باندې تکلیف سیوا شو او سیوا تکلیف راغی. نو فقلت نو په دغه وخت کې د حالات د باندې داسې محسوس شو چې دا ګویا د زنکدن حالات دي. نو دا ورته وی فقلت پس ما یا رسول الله اے د الله رسوله انی یقینا ماته قد بلغ بي چې رسیدل نه ماته من الوجع د دردنا ما ترى هغه چې ته کم درد چې ماته رسیدل دی هغه ته هم هغه په ما باندې ظاهر دی. وانا اوزو ذو مال خاوند مالیم ان مالدارم زه مالدار یم ولا يرثني او میراث نوړي زمانه الا ابنه لي مگر یو لور د زما چې زما میراث په ټول هغه یو لور وړي هغه لور مې د نور څوک نشته. نه افا اتصدق
از صدقه کم بثلثی مالی پاغه 2/3 د مال خپل سره پاغه 2/3 باندې د مال خپل سره دا صدقه کم. نو نبی علیہ السلام ورته سوی قال نو ویل نبی علیہ السلام لا داسې مکو ټول مال مصدقه کو داسې. نو قلت ما ورته وی فشطر پس نیم صدقه کم یا رسول الله اذا الله رسوله نیم مال صدقه کم یعنی ټول خو نه د نیم صدقه کم. نو نبی علیہ السلام ورته سوی فقال لا نو پس نبی علیہ السلام وی نه ټول به هم نه صدقه. ما ورته قلت نو بیا ورته سوی ما وی چې فثلث پس درېمه حصہ یعنی درېمه حصہ چې مال درې ځای کم دا درېمه حصہ تقسیم کما نو یا اصول دغه کما صدقه کم. نو یا رسول الله اذا الله رسوله نو نبی قال نو ویل نبی علیہ السلام الثلث والثلث یعنی درېمه او درېمه یعنی درېمه کثیر ډیر ده او کبیر یا لوی دا درېمه حصہ چې دا ستاسو د پاره ډیر. نو معلومه شو دا حصہ چې یو سړی وفات کیږي او په مرض الوفات کې نه هغه کې تقسیم د مال کوي نو د درېمې حصے نه دغه وصیت زیات نه قبليږي کم از کم 3 حصے پورې د وصیت کولای شي. چې یو سړی روغ دی خ برابر دی او په خپل لای کې ټول مال هغه صدقه کوي نه صدقه کولای شي او که په مرض الوفات کې دا کوي نه دا به دې نه کوي ځکه دا غي وجه ده د خپل وارثان چې هغه د مال نه محروم کوي او ما وارثان به دغه پاتې شي. نو نبی علی السلام دا غي عذر په هغه علت بیانوي چې انک یقینا انت ذر دا چې ته پرېګ دی ورثتک وارثان خپل اغنیا مالداران یقینا د خپل ورثه چې دی د مالدار پرې ده ځکه ولې خیر دا غوړه دی من انت ذرهم دا چې ته پرېګ دی دوی لره عالتا محتاجه دا خپل مالدار خلک چې دي دا خپل اورثه چې دي دا تصپری دي محتاج پرې دي يتکففون الناس چې غیب سوال کوي د خلکو ته سوال کوي لازونه به وګدي دا سوال به کوي نو د دې نه خنه ده چې ته مالدار پرېګ دي نو انک یقینا لن تنفق تنخرج کوي نفقه په یو خرج سره تبو تغي دا چې تا تلاش کې بها پدې سره وجه الله رضامندیا د الله پاک الله رضا اختیار کې نه داسې کا الا مگر اجرتا چې دا به ته یو داسې شی نه خرج کې په خرج کولو سره د رضامندیا د پاره مگر دا اجرتا چې تا ته به اجر ملاو شي علیها پاغي باندې یو شی چې ته د الله د رضا د پاره خرج کې طالب الله د غي بدله درکې. نو معلومه شو چې ما مخکې تاسو ته په درس کې وی چې سو شو چې یو سړی سکه صدقه کوي نه هغه په دې نیت چې الله له ورکو بس چې وای کړه نبی به د الله د غي بدله ورکې نه حدیث کې د غي خبره واضحه شو ګویا تاسو د آیات ترجمه تشریح په دې سره وشو حتی تر دې پورې ما تجعلوا دا چې تاسو وګرځوي فی امراتک پاغه خله د خزې خپل کی یعنی ګوري دا هم ثواب دی دا ثواب دی چې تاسو نوړې راواخلی او نوړې ورکوي د ستار خان نوړې ورکوي نوړې او دا نوړې راواخلی او هغه سو کوي د خپل بیبي په خله کې ورکي او هغه لور کې به مینه باندې او هغه اخري نو دې سره سکه په دې الله ثواب ورکي. کله چې نبی عليه الصلاه والسلام دا جمله ویله یو صحابه تعجب وکړ حیران شو وې دا الله رسوله په دې موږ الله پاک ثواب راکړي نو یې ګوره چې دا ته پردې جنانه سره یا پردې د سې کې په غلط ځای کې کنه ګناه به ملوي کنه نو چې ګناه نو چې په خپل کې وکړي نو سبا ته ملوي شي ثواب نو دینه معلومه شو تاسو چې هر د نیکی کار کوي ګوره مسله ده چې تاسو هر یو کار کوي هغه څه کوي د رضامندیا د الله نو هم شهوت په پوره کیږي او الله به هم رضا کیږي خو په دې کې ډېر حکمتونه دي یو چې څوک خپل زنانه له په خله کې روټي ورکې دي سره سکیږي مینه سیوا کیږي محبت سیوا کیږي او د خزې خاون په بنس کې چې څومره مینه محبت دا کور به جوړي او الله دې څومره چې دې چا کې اختلاف ته الله دې په مینه محبت پیدا کړي. قال نو دی وی فقلت پس ما وی یا رسول الله اے دا الله رسول الله اخلف آیا زبا ورست پاتې شم بعد اصحابي د باز ورست د صحابه خپلونه. قال نو وی نبی عليه السلام انك يقينا لن تخلف تبهر گزرست نه پاتېږي فتعمل تبفست بعمل کې عملا په عمل کولو سره تبو تغي چې تب طلب کې به پاغي سره وجه الله رضامندیا د الله پاک الا مگر عزت چې دا زیات بکی تا ته به په سره درجه ورفعه درجه او مرتبه د بدل درکی ولعلک او کې دې شي چې ته ان تخلف دا ورستو پاتې شي حتی تر دې پورې ينتفع چې په نفوالي بک پتا سره اقوام ډیر قومونه نو بیا هم ځکه سعد ابن وقاص دا ډیر وخت پورې پاتې شوی دی
ډیر وخت پورې د نبی علی السلام د دور نه الله د تبع لوی مقامات ورکړي دي او بیا ويذر بك اخرون او ضرر بور کی پتا سر اخرون نور وتا چې کوم دشمنان د دین دي نه باغې د بسو کی سپتا باندې بوته ضرر ورسي اللهم اي الله امزي پوره کی لاصحاب د پاره د صحابه زما هجرت د دوی ولا تردهم او تم واپس کوي دوی تعالی عقابهم په پوند د دوی باندې لكن البائس لیکن هغه فقیران او غریب سعد بن خولته چې هغه سعد بن خوله دی رساله نو غم جنشیو د پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ماته بمکه دا چې مرشد په مکه کې نو دویم روایت عن ابي هريره رضی الله عنه روایت ته د ابو هريره رضی الله تعالی عنه دا ملنګ صحابي دا سو ملنګ صحابي د هغه صحابي دی چې د نوم د په نوم کې 35 کې 38 اقوال دي سوق 35 ذکر سوق 38 ذکر کوي دون اقوال لي صحیح نوم چې دغه نه دی خوله لیکن بعضی ویل دي چې د خپل نوم عبدالرحمن ابن صخره دی او چا ویل چې خپل نوم عبد الله ابن صخره دی او چا ویل دي چې نوم عمر دی کنیت ابو هريره دی د پلار نوم عامر دی او خاندانی نوم عبد الشمس یعنی په کفر په حالات کې د نوم سو عبد الشمس او د خیبر په موقع باندې چې کله دی نبی رسول نو په هغه وخت کې د ایمان راوړل او اسلام ته داخل شوی دی او اوصاف د ډیر زیات دي یو بد د سو خو یریدو په قیامت نه ډیر یره په دراتله عبادت په ډیر زیاتو د نبی علی السلام سره مینه محبت ډیرو مینه محبت خو دونه چې په صوفه کې به پروتو د نبی علی صلوات و سلام کوم مدرسه چې د مدرسې طالبو خزینه او بچی نو هغه بل ته پروتو د ټولو نه زیات روایت د دنه منقول دي چې 5374 روایت د دنه منقول دي دومره لوی صحابي دي او د چې دي نو د دومره دغه چې یو ورځي ترمذی شریف کې حدیث دی چې د یو ورځي راغله د وګی شی او دوی به وګي په پتن دی په ډیر زیات رااله یو ورځي وګی شی دی د سیناس په خپل مدرسه کې بهر تر وته چې بهر وګوري چې چاته وګوري چې مال سره خوراک سره کی وای کله چې د بهر راوته داسې ولاړل نو په دې کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې د داسې وکتل نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه هم راوته د رزق په تلاش کې او د هم راوته دی یعنی ارسه وجود پر کاله شوی دی نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی آیات ته پوښتنه کو چې د آیات څه معنا ده نه د معنا مقصد داغه دا نه هغه په خپل وای زما مقصد دا چې د ما روټي لبوز یو ما به روټي وخوري لیکن هغه ته د سوا وخت او په آیات پوک آیات باندې خدای چې زه پویدم نه پدې کې لک ساتو شو عمر رضی الله تعالی عنہ راووت عمر رضی الله عنه چراغه ودا چې وکړه دی ولاړ نه د عمر رضی الله عنه د آیات ته پوسک نو دا مطلب چې سبا باندې سو خوري نه چې عمر رضی الله عنه ولید نه هغه ته آیات هغه ته هغه مسله حل کړه عمر رضی الله عنه هغه تیر شو لاړ بیا چې لک ساتو شو نبی علی السلام راوته چې دا څه وکړه وی کې دې شی ابو هريره وګی شوی دی وی ابو هريره رضی الله عنه ته وګی شوی او وی د څه وکړه چې څومره خلک ته په دې مدرسه کې د مدرسې د ټول طالبان صحابه راول او راځه راي واستو نبی علی السلام چې کله راوستو خپل ځای ته کینول نو لاړو کور کې وسشته نو یس نو کوم زه د تنگ سیا و دور نو یو پیاله واغی کې پي هغه پي راوغستو عمر ابو بکر د ابو هريره رضی الله عنه ته وای چې دا ورکه چې د خلک اوس نه ابو هريره رضی الله عنه چې ما د صحابو ته وکړو ځانته مې وکړو چې وګه زېم او پي لګ دی او خلک ډیر دی دا بسنګ کیږي نظام په دې ځل کې چې اوله ما ته ویلې وې زه ډیر وګایم نو ما بس کلیو د نور هغه ورته نبی عليه السلام وی چې دا ټول اوس یو اوس کو بل اوس کو د روان نبی عليه السلام ته ورسه نبی عليه الصلاه والسلام ابو هريره ته چې اوسته توسک ابو هريره ځنه چې ماته موسکل چې ماته وسکل نبی عليه السلام ته چې ماته وسکل وی چې نور ته موسکل ماته نور موسکل وی ما چې د نور وسکل جمعه نبی عليه السلام چې نور ته موسکل ما چې په دریم ځل وسکل میزان مې پوره کو خو پوره میزان موړ کو نبی عليه السلام ته یو شواله نبی عليه السلام چې نور ته موسکل ما چې بس ته نور نشه موسکل دا پوره نه د هغه صحابي د په شان کې داسې دی به کله کله رارتاو شو به هوش به شو دولګنه خلک برالو لاسونه به ولې مګر او د به زما به وشي به نور نه و ما ته پته و چې زما به وشي دولګنه ما ته سوا چې زه شي زما وکړه کې سوچي چې زما پاسم نه دا هغه صحابي دي نو یوان ابي هريره او د ابي هريره وته عجيب لقب دی د ابو هريره ته دوه وجنوي یا خورته د ابو هريره زکوي وای دا په لاس کې ځان لپاره شونګړې ساتو
په دې لستوڼي کې وای پیشو ساتو نه داسې به ځان سره ګرځو نه دی وجنه دغه ورته ویل کیږي هريرتون دا پیشوګوټي د پیشوګوټي پلاره نه دا ته نبی عليه السلام ویل او یا خداو چې دی بچرته ودا ستلو چې کله به ځنګل تتلو نو د به ځان سره پیشو ساتله ناغه پیشو به ځان سره ګرځول نه دی وجنه په پیشو مینو نه دی وجنه ورته ابو هريره وای نه د خپل نوم ابو هريره نه دی دغه د کونیت دی او د په دی ابو هريره دومره دغه شی دی مشهور شی دی چې خپل نوم چاته معلوم نه دی ماته ستوي چې بعضی روایت کې راځي چې د 35 نمونه دي یا څوک 38 دي اختلاف دی په نوم کې خو بیا چا ویل چې عبدالرحمن نوم دی لکه څنګه چې دی امام نووي رحمت الله علیه راغسته چې عبد الرحمن ابن صخر رضی الله عنه قال ندى ابو هريره زنوي چې قال رسول الله او النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يغنن الله پاک لا ينظر الى اجسامكم نګور استاسو جسمونو ته ولا الى صوركم او نګور استاسو صورتونو ته ولکن ينظروا لیکن ګور د الله پاک الى قلوبكم اغزلون استاسو ته واعمالكم وعملون استاسو ته تاسو چې څه عمل کوئ تاسو چې څه کوئ هغه ته ګوري یعنی معنا دا ده تاسو نیتونو ته ګوري فیصله تاسو په نیتونو باندې کیږي نو چې نیت زمونږ برابرۍ ځکه ما تاسو ته دا روایت سدي دا روایت منقول لی پاغه سکه په عمل د نیت کې چې خپل نیتونه صفا کول او تصحیح د نیت کول نو تصحیح د نیت په سره کې ما تاسو ته چې الله پاک نګوري جسمونو تاسو ته او نګوري صورتونو تاسو ته لیکن ګوري نظر کې اغزلونو تاسو ته عملونو تاسو ته عمل کې چې څومره عملونه دادي چې د قیامت په ورځ حدیث کې راځي چې شمارل کېږي مونږ ته لیکي کم کې چې اخلاص او نیت برابر هغه به وزندار وي نو دا حدیث چې دی ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم دا حدیث بیان کوي او سبب ټول اوروي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين